رسول الله صلی الله علیه وسلم په خدمت کې د نجران عیسایان رالل. دغه یو وفد راغی. دغه وفد تقریبا په 70 کسانو باندې مشتمل او په دې وفد کې لوی لوی پادریان د عیسایانو او په دې کې د دې ټولو نه لوی پادری ابو حارثه ابن علقمه د هغه نوم دی په اصل کې عربي او د عربو او د بني بکر بن وائل قبیله سره تعلق ساتو. نو دې پکې هم راغی. دې وروستو عیسائی شو، پوخ عیسائی شو. نو چې کله عیسائی شو د روم عیسایانو د ډیر قدر او عزت کو، ډیر مال دولت یې ولهم ورکو او د مذهبي اعتبار سره ورله ډیر لوی درجه هم ورکړي او ډیر لوی قدر او عزت پې کاوه. نو دې هم په دغه وفد کې راغی. نو چې کله راغی نو نبی علیه السلام په خدمت کې حاضر شو او دې د پاره دې راغلی چې دې د مسلمانانو ته الله پاک فتح او کامیابی ورکړله او فتوحات وشو. نو دې د دې وجه نه رالل چې موږ د مسلمانانو سره خو جنګ نشو کولی، خو لړ به شو د نبی علیه السلام په خدمت کې به حاضر شو او اسلام ته به سر ټیټ کو، د هغې غلبه به ومنو او هغې چې موږ باندې کم ټیکس دي نو هغې به را باندې ټیکس کېدي او موږ له به د هغې په بدله کې امن راکړي. تاسو ته ما ویلو چې کوم کافر د مسلمانانو په ملک کې په ټیکس او جزیه سره پاتې کېږي نو د ده وینه بیا داسې محفوظ وي لکه څنګه چې د مسلمان وینه محفوظ وي. نو دوی خپل امن غوښتو، د امن دپاره راغلل. نو دا تقریبا 70 کسانو. نو دوی چې کله رالل نو نبی علیه السلام صحابو ته وي د دوی د اسونو او د دوی د خوراک سکاک بندوبست وکړي. صحابو ته چې موږ سره خو دومره څه نشته دی چې په یو ځای باندې د دوی بندوبست وکړو، خو دوه کسان او درې کسان به یو کس ته ځان سره بوځو. نو دې پادریانو ورته وویل چې نه موږ به ټول په یو ځای باندې پاتې کېږو ستاسو سره. نبی علیه السلام ورته وفرمایل چې زموږ سره خو په ټول د یو ځای د پاتې کېدو موږ غریب خلک یو، دومره غټ ځای موږ سره نشته چې 80 کسان په یو ځای باندې موږ تاسو ځای کړو. بیا به داسې وکړو چې مسجد نبوي کې به تاسو موږ سره پاتې کېږئ، دلته ټول په یو ځای. او دوی د دې یېرې نه دا خبره کوله چې صحابه کرامو اخلاق خو مشهور وو. نو هغې وی چې د دې اخلاقو ته د پادریانې په دې باندې یېرېدل چې دوی دوه درې کسان دا چې کوم دوی بوځي او دوی د صحابو د اخلاقو ته وګوري دا ټول مسلمانان شي نو موږ به دغه شان تش پاتې شو. ځکه چې دین خو به دې ته ډېرې لویې نفع وي نو موږ به دغه شانتې پاتې شو. د دې یېرې نه دوی دوه او درې کسان د نبي علیه السلام سره پرې نه ښودل. نو مسجد نبوي کې دوی ټول کېناستل، نبي علیه السلام د خوراک او د سکاک د هر څه بندوبست وکړو. بیا پکې یو کس شراب هم وغوښتل. صحابو ته حلال څیزونه غواړئ چې زموږ په وس کې به راوړو، لیکن د حرامو څیزونو نه تاسو ته اجازه شته دی نه موږ ته اجازه شته. او بیا دی بیت المقدس طرف ته نبی علیه السلام ته وایي چې د الله پیغمبر موږ خپلې قبلې طرف ته مونځ کوو، بیت المقدس طرف ته. نو هغه طرف ته چې کوم دی مونځ وکړو. نو دې چې کله دی رالل نو دوی د نبی علیه السلام سره په اختلافي مسایلو باندې بحث شروع کړو. د هغې په جواب کې الله پاک جل شانه تقریبا 80 یا 100 آیاتونه د سوره آل عمران د ابتدایي آیاتونه چې د الله پاک نازل کړو. نو دی بحث په څه باندې کو، په کوم مسایلو باندې دی بحث کو. اختلافي مسایل سو بنیادی د عیسایانو 3 قسمه عقیدې دي او 3 قسمه ډلې دي په عیسایانو. یو عقیده د دې دا ده چې 3 خدایان دي، یو الله پاک په خپل خدای دی، یو حضرت عیسی علیه السلام خدای دی او یو بیبي مریم خدای دی. دا 3 وړه خدایان دي، ثالث و ثلاثه 3 خدایان دي. یو عقیده د عیسایانو دا ده. او دویمه عقیده د عیسایانو دا ده چې هغوی وایي چې عیسی علیه السلام بس په خپله باندې خدای دی، العیاذ بالله. او دریمه عقیده د دې دا ده چې عیسی علیه السلام دا د الله پاک زوی دی. نو دا بحث چې کوم دی شروع کو، نو چې کله دی دا بحث شروع کو نو الله پاک جل شانه آیاتونه چې کوم دی راولېږل. نو د سوره آل عمران په دې لومبي آیات کې الله پاک جل شانه خالص توحید بیان کړی دی چې بس الله پاک یو دی. او د نورو آیاتونو کې بیا په دغه داوا باندې لومبه داوا یې خده چې توحید یو دی، دا الله پاک یو دی، خالص توحید پکې د الله بیان شوی چې الله یو دی. او وروسته بس بیا د الله پاک په یووالي باندې عقلي او نقلي دلایل ذکر شوي.